السلام علیکم. نن زموږ کلاس دی مایټوسیس. مایټوسیس دا یو داسې فیز دی چې په دې کې به یو پیرنټ سیل دا به ډیوایډ کېږي ټو ډاټر سیل ته، او دغه ډاټر سیل چې دی دا به هوبهو دغه به اګزیکټلي دغه شان د پیرنټ سیل په شانتې وي، دې ته به موږ وایو مایټوسیس. دغه شان په تېر لیکچر کې موږ د مایټوسیس ذکر کړی و چې د مایټوسیس مین ټو ټایپس دي، چې په هغې کې یو دی کیریوکاینسیس او سیکنډ نمبر په دې کې دی سایټوکاینسیس. نو کیریوکاینسیس کله چې د نیوکلیس ډیویژن کېږي نو هغې ته موږ کیریوکاینسیس ویلی وو. کله چې د سایټوپلازم ډیویژن کېږي نو هغې ته موږ سایټوکاینسیس ویلی وو. د کیریومین نیوکلیس د کاینسیس مین ډیویژن او د نیوکلیس ډیویژن چې کېږي هغې ته به موږ کیریوکاینسیس ویل. دغه شان سایټومین سایټوپلازم او کاینسیس مین ډیویژن چې کله د سایټوپلازم ډیویژن کېږي نو دغې ته به موږ سایټوکاینسیس وایو. اوس راځو د کیریوکاینسیس موږ مین څلور فیزز ویلي وو. په هغې کې فرست ون دی پروفیز، سیکنډ نمبر دی میټافیز، تھرډ نمبر دی انافیز او فورث نمبر په هغې کې دی ټیلوفیز. نو اوس راځو چې په دې فور فیزز چې کوم دي په دې کې څه کېږي، نو راځو په دې باندې ځان پوهه کوو. په دې کې فرست نمبر دی زموږ سره پروفیز. ګوره پروفیز کې به داسې کار وشي چې دا کوم نیوکلیس چې دی د نیوکلیس د ممبرین چې دی نیوکلیر ممبرین، نو دا به ډس اپیر کېدل شروع شي او دغه شان کوم کروموزوم چې دي نو کروموزوم به په دې کې اپیر کېدل شروع شي، دا به پکې راښکاره شي. دغه شان په دې کې دا کوم سنټروزوم چې دي نو دا به پکې د یو بل اپوزیټ سایډ ته روان شي. دا به ګوره د یو بل اپوزیټ سایډ ته به روان شي، دا به داسې روان شي او دا به دې سایډ ته روان شي. دغه شان دا دلته کې بیا په سیکنډ نمبر فیز کې په میټا فیز کې ګوره دا کوم کروموزوم چې دی په دې کې داسې ګډوډ پراته دي. نو دغه شان په دې میټا فیز کې چې دي نو په دې کې به دا کروموزوم دا به داسې یو لاین ته شي. دغه شان د دې کوم سنټروزوم چې دي د دې نه به سپینډل فایبرز لاینینګ راوځي. دغه لاینینګ دا به راشي او د دې کروموزوم په سنټر کې سنټرومیر چې ورته وایي چې په کوم باندې دا کروموزوم په یو پسې اټیچ شوي نو دا سپینډل فایبرز لاینینګ به راشي او په دې سنټرومیر پسې به اټیچ شي. دغه شان دا به ورته داسې زور شروع کړي د دې سنټروزوم چې دا کم سپینډل فایبرز لاینینګ دي نو دا ورته دې سایډ ته زور شروع کړي او د دې سنټروزوم دا کم سپینډل فایبرز لاینینګ چې دی دا ورته د بر سایډ ته زور شروع کړي. نو دغه شان په دې کې بیا بل فیز شروع کېږي چې هغې ته وایي انافیز. نو په انافیز کې به دغه کم کروموزوم چې دی نو دا به په منځ باندې ډیوایډ شي او دغه شان ګوره څلور کروموزوم چې دی دا به دې سایډ ته راشي او څلور کروموزوم چې دی دا به د بر سایډ ته لاړ شي. دغه شان بیا زموږ سره فورث نمبر په دې کې دی ټیلوفیز. نو ټیلوفیز په دې کې به داسې کار وشي چې دا کم نیوکلیس چې دی نیوکلیس هم بیرته اپیر شي. دغه شان کم سیل ارګانیز چې دي دغه هم بیرته اپیر کېدل سټارټ شي او کم د سیل ممبرین چې دی دا سیل ممبرین به داسې دې ځای کې داسې راتنګېدل شروع شي او دغه شان بیا دا به په منځ کې اخر داسې شي چې دا به کټ شي او داسې دا به ځان نه سیل جوړ شي او دا به ځان له سیل جوړ شي. دغه شان صحیح ده چې کله دا په منځ کې ډیوایډ شي نو دې ته به موږ بیا سایټوکاینسیس وایو. ګوره دا شارټ کلاس و، په دې کې دومره څه نشته. ګوره یو ځل یې درته بیا ریویژن کوم. مایټوسیس دا هغه فیز دی چې په دې کې به یو پیرنټ سیل ډیوایډ کېږي ټو ډاټر سیل ته او دغه ډاټر سیل چې دی دا به هوبهو د پیرنټ سیل په شان دی. فار ایګزامپل دا یو سیل شو دې کې 46 کروموزوم دي. دا چې کله ډیوایډ شي نو په دې کې به په کوم ټو ډاټر سیل چې دی په دواړو کې به 46 کروموزوم موجود وي. نو دا ډاټر سیل چې دی دا به هوبهو د دې پیرنټ سیل په شانتې وي. دغه شان د دې دوه مین ټایپس یو کیریوکاینسیس یو سایټوکاینسیس. په کیریوکاینسیس کې بیا زموږ سره دا څلور فیزز دي چې دې ته پروفیز وایي، میټافیز، انافیز او ټیلوفیز.
نو په پروفیز کې به دغه شان دا کوم نیوکلیر ممبرین چې دی دا به ډیسپیر شي، کوم دا کروموزوم چې دی دا به اپیر کېدل به سټارټ شي. دغه شان په دې کې چې کوم سنټروزوم دي نو دغه سنټروزوم به د یو بل اپوزیټ سایډ ته روان شي. دغه شان د دې سنټروزوم نه به سپنډل فایبر لایننګ دا راوتل به داسې شروع شي. صحیح ده. بیا په دې پسې سیکنډ فیز دی میټافیز. نو په میټافیز کې به دغه سپنډل فایبر چې کوم لایننګ دي نو دا په دې کروموزوم پسې اټیچ شي، د کروموزوم په دې سنټر کې په دې سنټرومیر پسې، او دغه شان کروموزوم چې دی دا به یو لاین ته شي، او دغه شان دا کوم سپنډل فایبر لایننګ چې په دې پسې اټیچ شي دا به ورته خپل سایډ ته راکینچ کول شروع کړي، زور به ورته شروع کړي. په انافیز کې به دغه کوم کروموزوم چې دی نو دا به په منځ دوه شي او څلور کروموزوم به بر لاړ شي، څلور کروموزوم به لر سایډ ته راشي. دغه شان بیا بل ټیلوفیز دی. نو په ټیلوفیز کې نیوکلیر ممبرین چې دی دا به بیرته اپیر کېدل شروع شي، او دغه شان کوم سیل ممبرین چې دی هغه به ورو ورو داسې په دې منځ کې داسې راتنګېږي شانتې. دغه شان په بیا سایټوکاینیسس دی. نو سایټوکاینیسس کې به دا کوم سیل ممبرین چې دی نو دا په دې ځای کې داسې څه شي دا به داسې په منځ جدا شي او بره به ځان نه سیل جوړ شي او لوره دا به ځان نه سیل شي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته به سایټوکاینیسس وایو. آی هوپ تاسو به د دې نه څه زده کړه کړې وي. تر د بل ویډیو پورې ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ. د الله په امان.